أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکې د عیسی علیه السلام سره متعلق دغه د الوهیت دغه د پاره الله جل شانه آیاتونه مخکې فرمایل چې الله جل شانه خپل وحدانیت کې یکتا دی. الله سره په ربوبیت کې او الوهیت کې هیڅ شریک نشته. نه عیسی علیه السلام نه مریم علیه السلام. د نجران عیسایان راغلو او د نبی کریم علیه السلام سره بحثونه کول او د دې ثابتولو کوشش کولو چې عیسی علیه السلام هغه ابن الله دی، نعوذ بالله د الله زوی دی. او پدې تاګودو کې مختلف خبرې پیش کولې، قیاسات، استدلالات کول. کله داغه مفت چې کوم د به موسی مې وغوښتو، کله چې کوم د عیسی علیه السلام د بلا غپات کې پیدا کېدو. الله جل شانه دا ټول د قران کریم کې هغه فرمایو او د دې په حق کې تقریبا 180 آیتونه نازل شوي دي. په دې نصارا او د عیسایانو په هغه کې نو نجان وفد راغی په دې نیت باندې چې نبی کریم علیه السلام سره بحث وکړي. اې کې شرحبیل او عبد الله بن شرحبیل او یو پکې جبار ابن قیس، دا درې کسان به غټ غټو مشران ودوي. نغیر ولګېدل، دلایل په شروع کړو. نبی کریم علیه السلام ولغت کول په دغه موقع باندې دا آیت د مباهله دا نازل شو. مباهله ته ویل شي چې په حق او په باطل کې نزاع جوړ شي، اختلاف جوړ شي او یو قطعی دلیل راشي او هغه بیا مخاطب یو فریق نه مني. وزاله جانب نه پکې خبره غاله چې الله فرمایلو چې دا زما بنده دی او دا الہ نه دی او دا مخلوق دی. هغه د پاسه هغه نه منله، نو په داسې موقع باندې چې خبره په دلایل باندې نه ختميږي. نبی کریم علیه السلام تعالی حکم وکړ چې لاړ شه او دا دعوت د مباهله او توقع چې ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تب خپل اولاد وغواړي، زه خپل اولاد وغواړم، تب خپل زنانه وغواړي، زه خپل زنانه وغواړم، تب خپل راشي، زه خپل راشم، بیا به یو بلتا الله تبع عاجزي عاجزي دې پاره چې کوم سړی په حق باندې دی، باطل باندې دی، نو دې هلاک کی او فلان او بیا به موږ چې کوم دی لعنت الله تعالی په دروژنو وګرځو چې کوم سړی دروژن کوي. په اخلاص سره دعا وغواړو. دغه آیتونه بعد نبی کریم علیه السلام د آیات تلاوت کړو. هغه ته اول نبی علیہ السلام ویلو چې یا اسلام وروړي یا جزیه ورکړي او یا چې کوم دی جنگ ته تیار شي. نو دی خو باز دا غلو او باز کې پړه منل نه. نو نبی کریم علیہ السلام د آیات تلاوت کو. هغه چې شرحبیل پکې وغاو مشرانو سره سلام علیه وکړه. دغه شران دوی چې غواړي دا خبره کوي پیغمبر دی او دغه غواړي مسله شته خیریت او پر نه غواړي ټول به هلاک شي او نسلونو به ختم شي او په پښتونو به نسل هلاکت راشي. نو دې ته مهلت واغسته چې پلان کې تاریخ پر موږ یاد شو. نو چې کله تاریخ راغی نبی کریم علیه السلام روایت کې راغلی دي
چې حضرت حسن حسین فاطمه او علي رضی الله عنهم دا ټول انصار روان کړل خو هغه نسوارا د نجران نسوارا هغه موخه ته حاضر نشو او پټ شو او دا خبره مشران او تکړه په لاړې نو هلاکیږي نو الله جل شانه د دغه تذکرہ کې فرمایي فمن پس هغه څوک حاج جکا چې تاسو جګړه کوي فيه او بعد عیسی علیہ السلام کې من بعد ما غصد هغه سنا جاء اکاد چې هغه تا من العلم کم دلیل تا دلیل هغه د الله جانب خبره چې الاله ندی هغه ابن الله ندی ان ثالث ثلاثه ندی بلکې الله هغه چې کوم ژوندې جاړ اسمان ته جوړل دي نه قتل کړل دي او ما قتلوه او ما صلبوه مداغه دلیل قطعی راغلی دی او دی عثمانینا چې نه منل فقل وتوایا تعال وراشي ندعو ابناءنا او بلغا زامن زمونگا و ابناکم او زامن تاسو ونسانا او خز زمونگا ونساکم خز تاسو وانفسنا او زانونا خپل زمونگا وانفسکم زانونا تاسو سمنبتهل یا بعاجزو کرو الله تعالی فنجعل بس مونږ به وګرځو لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروژن باندې د دې آیتنا علماء استدلال کړی دي لکه معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلي دي چې په یو امر چې هغه حق او باطل کې د فریقین او نزاع راشي او په دلایل سره نه ختميږي نو آی کی بیا دغه وخت کې چې کوم دی یو سړی مباهله چیلنج ورکی مباهله کې نه جایز او فشل القرآن تفسیر ولا لیکلي دي آسان کدا معرف القرآن دا لیکلي چې په ځای ساتي چې مباهله وا چې فشل القرآن لیکلي چې مباهله وا قطعي غلط په مقابله کې کول شي قطعي تو غلطي یقیني تو غلطي او په مسائل اجتهادیو کې با مباهله نشته او تفسیر احسن کلام د لیکلي دي اغلی کلی چې مباهله د جواز د شرطونه دي یو دا چې اهمه مسله چې پای کې عینات واقع شي نو پای کې مباهله کې دي شي او دغه شروط اولیه دادي چې اول به حجت قائم شي په خصم باندې چې اساسه مباهله او بحث دی وسره نو په هغه باندې به حجت قائم می تخوا دلیل په پیش کی چستا دلیل نه پیش کړو ته چې غازی میدان ته شی مباهله کوو دا بس خبره دا خو به دلیل نبی صلی الله علیه وسلم خدام دلیل پیش کړو نجران نه تسواغه وتا او دلیل په پیش کی یو سړی وای چې ما سره دلیل شته خو پیش کولی نشم او مخاطب ته بیا وای چې تعالی کا دلیل پیش کړه چې تاسو شنو خای کنه کم دی دلیل هغه دلیل خودلی نشي وای چې بیا چیلنجونه پوسټر او کلیپونه وغیرہ کوي او خلکو ته وای چې مباهله کوم نو دا مباهله دا شرعي مباهله نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې دا نه د قران په طریقه باندې دا ځان یو قرآنی مباهله جوړ کړی دا نو تفسیر احسن کلام کې لیکلي دي چې پای کې مباهله کې دي شي هو دغه شروط اولیه بدایي چې اول به خصم ته مقابل ته حجت پیش کی دلیل به پیش کی چې دلیل پیش کو او دلیل باندې دغه شبهات نو دغه جوابونه وکړي شي او په دریم ځای به بیان نصيحت وکړي شي چې لکه اسنه به صدا ممن انکار ولیکي ته خو اسنه به انکار کې خطا پته چې دا دلیل او قطعي دلیل ځواني نه دی یقیني دلیل دی ته وته خې مخامخ کې وته بوې زی ولا او بیا نه مني بیا مت نصيحت وکړي او چې بیا انکار کوي نو دعوت د مباهله وکړي دي شي او بیا پس اوسو چې راخرستوي چې مباهله ته ابن عباس رضی الله عنهم دعوت ورکړي په فرعي مسائل کې امام اوزاعي هم دعوت ورکړي دي خو یې زما چې دا په هغه فرعياتو کې هغه فرعي مسائل کې دي چې صحیح حدیث سره ثابت وي او خصم د حسد او عناد د وجنه د هغه انکار کوي نو دا په هغه مسایلو کې به مباهله دعوت
ورکول شي. پاتې فروعي مسائل کې دي یا اجتهادي مسائل کې دي یا قطعي مسله نه یا ارباب الفتاوى ولا لیکلي دي. ارباب الفتاوى چې څومره دي تقریبا ټول په دې کې اتفاق دی. څومره غټ دا ولفتاګان دي، څومره غټ کتابونه فتوا دي، نغې ټول لیکلي چې مباهله په داسې ځون کې جایز نه ده. لکه فتوا فقیدی لیکلي دي چې مسائل مجتهدین او ترمنځ چې کوم دي چې مختلفون فيه دي کې مباهله نه کول پکار. دا شان فتوا محمودی لیکلي دي او دا شان احسن الفتاوی لیکلي دي، بلکې احسن فتاوی خدای په لیکلي دي چې په دې زمانہ کې په دې موجوده زمانہ کې هو بالکل جایز نه دي د مباهله کول. او وجه دا ده چې الله تعالی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چې حکم کړو چې د نسوارو سره مباهله وکړه، نو الله جل شانه ته بشارت د هلاکت ورکړو. مباهله به حکم په قرآن کې دی او د هلاکت د حکم په حدیث کې راغلی دی. او اشرف تنویر رحمت الله علیه نو خبره نقل کړې ده چې په دې وخت کې چې کوم دی نو عموما دا غي بعض وخت نتیجه غلطه راوځي. کله به اهل حق یا هغه به سمراز راغلي، نه کہانی او په افت راغلي او په حق باندې به اټټیک وته شوی، بل څه مسله وته شوی، نو بیا خلک چې ها هغه دغه دی هلاک شو مباهله دا خلاف فیصله وکړه. یعنی مباهله کې دی هلاک شو، هلاک دی په حق باندې. او بیا رسول لیکلي دي چې په دې زمانہ کې ډېر مفاسد دي. یو د مباهله مقصد او فائدہ ده چې قطع د نزاع لفظي راشي، یعنی کوم د خلی کوم اختلاف دی او کوم نزاع جوړ شو جګړه چې ختم شي. او په دې بعضي خبرو باندې عوام څخه چې خواص وي د دې نه علاوه په مباهله کولو کې بعضي وختونه الزامات یو بل باندې ولګي چې هغه مسله نور هم سیوا کې کم نشي. او هر یو جانب والا چې کوم دی نو هغه غالګي قبل باندې د آفات او د مصیبت انتظار کوي چې کله په باندې آفات راځي چې کامیاب شمه. زما مباهله زنداباد چې د مطلبات چې په باندې خدای آفات وسره د دې پته مناسب کله په باندې آفات راځي چې دې هلاک شي. او د دې نه علاوه چې خامخا په دې باندې با هلاکت لازم کیږي، نو دا به دلیل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې داغي په دغه فیصله کې هو قطعی طور ته ثابت ده، خو بل چا په دغه خبره نشته خامخا په باندې هلاکت راځي. او دا لیکلي دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دوه خوځه خان په یو بل باندې لعنت ویلو، لعان کړو، نو هغه غسل د جداوالي د یو بل نس نو راغلي، صفات په دوانو کې یو باندې راغلي. او بعض وخت پدې کې یو نقصانات دای چې یو جاهل سړی به احسن فتاوی لیکلي دي، گمراه پیرانی هغه پدې باندې ځان مشوري او اهل حق يرول کوشش کوي او د خلقو ګمان او خبره ځوان چې کوم نه جوړي چې په حق باندې ځم مباهله زکه چیلنج ورکوم. د دې لپاره دی د مباهله دعوتونه ورکي د پاتې چې د خلقو یقین سما په حق پیدا شي. علماء له پکاوي علماء اسلام د چې تاسو په تاسو وخت کې د جاهل خلقو او جاهل پیرانو د تاسو غونډه کې مباهلو باندې خپل وختونه نه ځای کوي. او بیا لیکلي دي چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کوم دعوت وکړو چې سورۃ النساء القصرى دا نازل شوه د پس د سورۃ بقره نه، او کوم سړی دا نه مانی من شاء بهلته نو دې باره کې لیکلي دي کو چرته دا نصوص په روایت په اسناد صحیحه او سم ثابت شي. نو دغه حضرات اول خدا ثابت ندي په صحیح سند سره، او کو ثابت هم شي نو د دې د عمل غرض دا چې قطع د نزاع لسانی راشي، او دا په دې زمانه کې اوس مفقود ده.
لہذا حکم دا آخر کے لگولے دی لہذا اب مباحلہ جائز نہیں اس مباحلہ جائز نہ دا او دا شنو علماء مملکی دی پتی کی شرطونه خودلی بعض علماء لیکلی دي چې مباحله کې دا شرط دی چې مسائل فضوعیه کې بني بلکې مسائل متقنه کې بیا او ظنیات منی یقینیات بیا نو لہذا د دې زمانه کې د مباحله چې ثم مشهور دا الافتاګان دي په دې بعض مسائل خو بالکل اجازه نه ورکړي چونکه اکابر نصوص هم پدې کې موجود دي او فتوی پکې موجود دي لہذا هغه د اجازه نه ورکړي الله جل شانه دې آیات کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حکم کو چې تدې ته مباحله دعوت ورکا بیا الله فرمایي ان هذا لهو القصص الحق ان هذا یقینا دا لهو القصص الحق خامخا دا بیان اختیار دی دا ما چې تویلو الله فرمایي دا ما چې تا تغولګل دا قرآن آیتونه دا حق دی وما من اله الا الله او د دې دا دعوا سره د دلایلونه دا باطل ده چې دی وی عیسی ابن الله دی عیسی چې کوم ثالث او ثلاثه دی دا ټول بے ځای دعوی دي اس دلیل په وسه نشته لکه هغه مخلوق دی هغه محتاج دی اله محتاج دی هغه انسان دی هغه محتاج دی امانه فنا راځي وما من اله الا الله او نشته نومي اله علاوه الله تعالی نوم اله په مقدس مکه په کائناتو کې د الله نه علاوه هیڅ الوهیت ولا نشته وان الله یقینا الله تعالی له العزیز الحکیم له خامخا العزیز غالب دی الحکیم حکمت والدی اوس نبی کریم علیه الصلاه والسلام تعالی فرمایي خودی د دې خبره نه مخ اړې د دې پاس سمجا دا نه مني دعوت حق نه مني نو پرې دا فسادیان دي او د فسادیانو علاج په دا الله سره دا بل چا سره نشته الله په خپوي او الله په پويږي نو لہذا دې سم نشي کولای کدی د فساد نیت کین کولای نشي فإن تولوا پس کو شردي مخواړولو د حق نه دې مخواړولو دا ستا دعوت نه دې مخواړولو د الله توحید نه فإن الله پس ان الله تعالی علیم په هدي بالمفسدين وفساديان باندې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين